زه د مټې د پریس کلب او د سوشل میډیا ټیم شکریا ادا کوم چې په ډیر شارټ ټایم باندې هغوی زمونږ د پروګرام ته حاضر شو. د واقعیت شوي دي په 10/11 تاریخ باندې چې کوم دی نو باسخیله مټه ایریا کې زمونږ ملګری چې کوم دی نو محمد الیاس ولد محمد طاهر سکنه باسخیله د چونکې تللی و پېښور ته او ماشومان د ده چې کوم دی ماما کره تللی و نو دی چې کله کور ته راغی نو د ده د کور نه غلا شوې وه. د امیجیټلی زمونږ چوکۍ ته رالو هغه هلته رپورټ لاچ کو. هغه رپورټ کې چې کوم دی نو دا وایي چې زما نه 9 تولې سونا چې په هغې کې چې کوم دی نو 9 ګوتۍ او 3 هرونه یو عدد سلسله جومر چې ورته وایي او 2 جوړې بالیان چې ورته وایي او فایل 2 عدد فایل چاندي والا یو راډو غړی او څه پیسې چې کوم دي دا زمونږ پټې شوي دي. د چې کله موږ دا رپورټ لاچ کړو نو په دې باندې زمونږ مټې سچو صاحب او زمونږ قریب الله خان ورسره چې کوم دی نو د انویسټیګیشن آیو سید رحمان خان زمونږ د مشرانو د ډي پی او صاحب اس پی صاحب پرسوات په خصوصي هدایاتو باندې موږ یو ټیم جوړ کو چې هغه زما سربراهۍ کې زمونږ نواب خان سچو صاحب او د ملګري موږ سره په ساینسي بنیادونو باندې چې کله موږ په دې کې خپل تفتیش شروع کو نو موږ ته د الله پاک په فضل و کرم سره یو ملزم چې کوم مخې ته راغی چې هغه تاسو مخې ته ولاړ دی محمد عمران خان ولد مظفر خان سکنه باسخیله چې دا د دې الیاس ملګری هم و د ده نه دا غلا کړې ده په دغه ورځ باندې مظفر خان دا محمد عمران خان چې کوم دی نو دا سابقه پولیس والا دی د 15 میاشتې مخکې د پولیس ډپارټمنټ نه لرې شوی دی هم په دې عادتونو باندې او په دې غلطو کارونو باندې. نو هغې کې نن الحمدلله زمونږ د نواب خان او قریب الله خان او سید رحمان خان په نگرانۍ کې چې کومه ریکوري وشوه نو په هغې کې 7.5 تولې سونا برآمد شوه 2 عدد پایل چاندي والا یو عدد راډو غړی او 8380 روپۍ چې کوم دي دا برآمد شوي. نو دا یو ډېره لویه کامیابي ده او زه په دې کامیابۍ باندې د خپل ټیم ته مبارکبادي ورکوم چې زما ټیم الحمدلله زما په سرکردګۍ کې لګیا دی کار کوي او کله نه چې موږ مټې ته راغلي زما دا ټیم الحمدلله تاسو ته پته ده چې ډېر کیسونه الحمدلله دلته حل شو. که هغه د مرډر کیسونه دي که هغه د غلا کیسونه دي که هغه د موټرو کیسونه دي که چا موټر تختولی دی که چا موټر سایکل تختولی دی الحمدلله ټول ورک آوټ شوي دي. زمونږ په موجوده حالاتو کې چې کوم دی په مټه کې د امن په حواله سره زمونږ ټیم ډېر ټیک ټاک کار کوي الحمدلله. پیرل زمونږ چې کوم دی مین مینډیټ چې کوم دی هغه دهشتګردي ده. په دهشتګردۍ باندې هم زمونږ الحمدلله ډېر ښه کار روان دی الحمدلله. په مټه تحصیل کې ډېر ښه امان روان دی. نو دا یو غټه کامیابي و نن دا موږ تاسو مخې ته کېښودله. یو ریکویسټ درته کوو چې کله هم تاسو خپل کورونه نه ځئ نو دا خپل کورونه خوشي مه پرېږدئ. خپل کورونه چې کوم دی نو له د دې د حفاظت لږ ډېر بندوبست کوئ او بل په دې ملګرتیا کې لږ خیال ساتئ. هغه ملګری مه جوړوئ چې هغه ستا د مال ستا د جان غلي لکه څنګه چې د الیاس ملګرتیا وه د سره او په ملګرتیا کې ورسره دا کار کړی دی نو هغه ستا ملګری جوړ شو هغه ته ستا د کور هغه ټوله سیکرسي او هغه هر څه معلومیږي. نو داسې غل معلومول دا ډېر ګران کار وي ځکه چې دوی په پېښور کې و بچي چې کوم دی نو په د ماما کره تلي و خوشې کور نو دا خو ډېره ګرانه خبره وه. خو دا خو لکه زمونږ دا ټیم چې کوم دی لکه دلته چې کوم موجوده ناست دی دا د دوی هغه مخلصانه کوششونه دي چې الله پاک موږ له کامیابۍ راکوي او دې ملګري ته چې نن کوم هغه خپل د ده چې کوم نقصان شوی کم تاوان شوی هغه الله پاک هغه برآمد کو او ان شاء الله دته به یزه راولی شي بالکل. او د چې څومره مونږ ته ریپورټ شوی وه مونږ د چې الیاس ته کم څیزونو ریپورټ کړی و څه لږ ډېر څیز پکې پاتې دی خو هغه به ان شاء الله العزیز زر ریکور شي. کوشش جاری دی او په الحال چې کوم دی نو د څه ګینګ مونږ ته مخې ته نه راغلی او په الحال چې کوم دی د یوازې په دې ټولو وارداتو کې چې کوم دی د شامل